باندې تاسو به اورېدلي شیعه حضرات وایي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه ابوبکر صدیق ته راله سی ورته وفرمیل ابوبکر زما د بابا جان چې کوم باغ فیدک دی د فیدک باغ دی هغه ما ته راکړه زه د هغې وارث یم څوک وایي فاطمه الزهرا وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته څه وفرمیل ستا بابا جان فرمایل دي الجامع سیوطی رحمت الله علیه روایت را نقل کړل جلد 3 کې څه فرمایي ان معشر الانبیاء لا نورث د انبیاء په مال کې څوک وارث نه جوړیږي د انبیاء نه دوه قسمه وراثت به ته پاتې کیږي یو مالی وراثت دی یو علمی وراثت دی علمی وارث خو جوړیدی شي لکه قرآن کې الله وایي وورث سلیمان داود سلیمان علیه السلام د داود وارث جوړ شو یوازې سلیمان ولی وارث جوړېده د داود خو د سلیمان علیه السلام نه علاوه 19 زامن 19 وارثان نه د پیغمبر وراثت په مال کې نه جوړیږي دا مسئله یاد کړئ یو سړی یو بچی یو کس د پیغمبر وارث کیږي په علم کې به وارث کیږي د پیغمبر خپل اولاد کې د پیغمبر وارث کیږي په علم کې به وارث کیږي په دنیایي مال کې هغه د پیغمبر وارث کیدی نشي او ټول روایت څنګه ابوبکر صدیق فاطمه رضی الله تعالی عنها ته سوی ان استپلار فرمایلی ان معاشر الانبیاء لا نورث د پیغمبر وارث نه جوړیږي څوک د پیغمبرانو وارث څوک نه جوړیږي په مال کې ما ترکنا فهو صدقه کم مال چې پیغمبر پریدي هغه به صدقه کیږي په امت کې هغه مال به صدقه کیږي شیعه حضرات سوالم ډیته شو هغه فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها د دینه بعد شپږ میاشتې ژوندۍ وه د رسول الله د دنیا د تګ نه بعد شپږ میاشتې ژوندۍ وه بیا یې چېرته د ابوبکر نه مال نه دی غوښتی ځکه هغې ته مسئله په سمج کې راله چې د انبیاو څوک په مال کې وارث نه جوړیږي دا زما بابا جان په خپله باندې فرمایلي او دلته یو کلیه ده زمونږ د دیوبند بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتی رحمت الله تعالی علیه د حضرت قاسم نانوتی رحمت الله علیه یا د دیوبند یو بل عظیم مشر یا حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دیو علم دار چا په سمج او سوچ